ځکه چې نبی علیه الصلاة والسلام 1400 کاله مخکې ویلي دي چې کله هم زما په امت کې ګناهونه او د الله جل جلاله نه فرمانی ډېرې سي نو داسې قسم او لا علاج بیماری به راځي چې د هغه علاج به نه د ډاکټر سره یي نه به د طبیب سره یي نه به د ملا سره یي نه به د حاکم سره یي داسې قسم لا علاج نه جوړي به راځي لہذا چې څوک صرف دا یو حدیث مبارک و مخ تک کښېږدي چې ګوره نن سبا ایډز بیماری او کانګو وایرس و ډینګي وایرس او کرونا وایرس او دا غرانګه د کینسر او شوګر او اټیک یعنی د زړه بیماری او بلډ پریشر دا رقم نورې نه جوړیانی چې د داسې نه جوړیو څخه په ټوله دنیا کې یو طوفان جوړ شوی دی نن سبا کینسر عام سلو بلډ پریشر عام سلو ار دویم سړی به بلډ پریشر یي ار دویم سړی به شوګر یي ار دریم سړی به کینسر یي د زړه نه جوړی څومره ډیره سره په خوا به په یو کلی کې به نه جوړي و د زړه نه جوړه د زړه سبا یو سړی مړ د زړه نه جوړي یو د زړه اپریشن به یو سړی وکړي نن هر دریم سړی د زړه په اپریشن باندې چې د هغه اپریشن سوی دی دا چیش دی د بېدینۍ عذاب دی په دنیا کې څکه ده څکه البته خو خبره مې تر دې پورې کوله چې په دنیا کې د هرې ګناه یو څه خاصیتونه یي چې د هغو خاصیتو ښکاره کېدل په دنیا کې لا الله جل جلاله کوي هغه په دې وجه سره الله تعالی وایي چې ګوند د انسان د ناوړه او د نالایقه ګناهو څخه راوګرځي او بیرته زما و طرف ته رجوع وکړي ما ته متوجه سي او زما چې په کومو نافرمانیو باندې د مسلمانان اخته دي د هغه نافرمانۍ څخه بیرته د مسلمانان راوګرځي لکه الله جل جلاله د دې خبرې تذکره د قران کریم په سورۃ سجده آیات نمبر 20 کې هم کوي وایي چې ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون الله تعالی فرمایي چې زه په دنیا کې هم په دې انسانانو باندې د خپل ګناهو د سزا څخه کوم یعنی د آخرت د هغه لوی عذاب دراتلو څخه مخکې به زه په دې باندې په دنیا کې د عذاب څخه کوم په دنیا کې به زه په دې وجه باندې پر دې باندې د سزا څخه کوم چې شاید دې به د ګناهو څخه پرهیز وکړي او بیرته به واپس ما و طرف ته متوجه سي تا عذاب زه پر دې باندې راولم گئی کانګو وایرس پر راولم گئی ډینګي وایرس پر راولم او گئی کرونا وایرس پر راولم گئی نور نه جوړي عام خاص نه جوړیان او لا علاج نه جوړي پر راولم چې دې به سم سي مړ هغه دې نه سمېږي